الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين. گرانو سامعینو معزز اوریدونکو دغه آیات مبارک چې د هغه تلاوت ما ستاسو مخ ته وړاندې کړي په دې آیات مبارک کې الله جل شانه د مؤمنانو د جهنم څخه د خلاصېدو یو لار ورته بیان کړی ده. یعنی دا معنا یوازې خالص کافر چې دی هغه ګناه نه کوي بلکې کله کله د مسلمان څخه هم ګناه کیږي. د کافر د مسلمان په مابین کې فرق دا دی چې کافر به اول واری ایمان راوړي د ایمان سره سره د ټولو ګناهو څخه توبه باسي. مومن خو ایمان لري د لپاره خالص د ګناهو څخه توبه استل دا کافی ده. که هر څومره ډېرې ګناوې ځینې سوي وي که د سمندر د زک په شان باندې وي
که دا ټول مځکه د ګناهو څخه ډکه وي لیکن چې الله ته سر پر سجده باندې په اخلاص باندې پرېواتې توبه یې وایستل الله یې دا ټولې ګناهې ورمعافوي نو الله جل شانه فرمای یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا اے مومنانو و الله ته توبه نصوحا وباسي علماء کرام مفسرین حضرات فرمای و توبه نصوحا معنا دا ده چې په کوم ناروا کار کې لګیاي چې په کومه ګناه کې لګیاي دا ګناه به سم د لاسه دستي پرېږدي دا یو دویم د ګناه د نه کولو بیا به د عزم او قصد او اراده وي دا معنا چې یا الله دا ورخو دا ګناه را څخه وسوله بیا د آینده څخه زه دغه ګناه نه کوم که چیرې یو انسان دی توبه وباسي لیکن بیا هم د کولو اراده وي که بیا چیرې ما پر دې ګناه باندې قدرت پیدا کړي بیا به زه دا ګناه کوم در قیامت پورې که دی الله ته سر پر سجده باندې پروت وي لیکن الله یې ګناه نه ورمعافوي د توبې د قبلېدو دپاره دویم شرط دا دی چې د ده به بیا د دې ګناه د نه کولو عزم او قصد او اراده به وي چې بیا به زه آینده دغه ګناه چې د هغه به نه کوم دریم دی به پر دې خپله ګناه باندې پښیمانه وي په دې خپله ګناه باندې به فخر نه کوي که چیرې یو انسان دی د ګناه څخه توبه وباسي او برته په دې ګناه باندې فخر کوي برته دی په ګناه باندې نازیږي برته د انسانانو په مخ کې د خپل ګناه ذکر کوي یعنی دا معنا دی پر خپل ګناه باندې پښیمانه نه وي که دی تای قیامت در قیامت ورځې پورې که دی سر پر سجده باندې و الله ته پروت وي لیکن الله یې توبه نه قبلوي نو علماء کرام فرمایي وای د توبې د قبلېدو دپاره دغه درې شرطونه دي و دې ته توبه نصوحا وایي اولنی شرط چې دی به پر دغه ګناه کې چې لګیا دی دا ګناه به سم د لاسه پرېږدي دویم بیا به د دې ګناه د نه کولو عزم او قصد او اراده به یې کړې وي دریم دا چې دی به پر دې خپله ګناه باندې پښیمانه وي که چیرې یو چا دا خپله توبه کې پر دې درو خبرو باندې عمل وکړي الله رب العالمین د ده ګناه ورمعافوي خوایې که دغه ګناه د سمندر د زګو په شان باندې وي خوایې که دا ګناه دومره ډېره وي چې هغه دا ټوله مځکه به ډکېږي لیکن الله یې ګناه ورمعافوي الله یې ګناه ورمعافوي یو خو توبه نصوحا دا معنا ده دویم بعضې علماء کرام بیا فرمایي وایي دغه نصوح دا چې دی هغه د حضرت موسی علیه السلام په دور کې په بني اسرائیلو کې یو سړی و الله څه فرمایي
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. اے مومنانو داسې توبه وباسئ لکه نسو چې وایستل. نسو څنګه توبه وایستل؟ دغه نصوح دا په هغه زمانه کې د زنانو یو حمام یې راوایستی، د یوه نارینه لیکن دا خپل ځان هغه داسې جوړ کړی و لکه زنان، و دې انسانانو ته دغه دوکه ورکړې وه چې زه نارینه نه یم بلکې زه زنانه یم. نو دې نسو و حمام ته قسمه قسمه زنانې ورته راتلې. ده به ویښتان ور برابرول. یو ورځ و دې حمام ته چې دی هغه د باچا لور راله. د باچا لور چې راله نو خپله ګوتمۍ چې د هغه هلته کښېښوله چې ویښتان یې برابر کړلو، ځان یې برابر کړي چې ویې کتل ګوتمۍ یې نسته. ګوتمۍ چې د هغه نسو جنې غلا کړل په ګنډه یې ووله. د باچا لور ده که دا هر څه وغواړي هغه کولی شي. نو د دې باچا لور دا اواز وکړي چې د حمام دروازه چې دی هغه بنده کړي. په دې حمام کې چې څه زنانې دي د دې ټولو زه جلا جلا تلاشي کوم. د حمام دروازه بنده سوله. د دې باچا لور چې دی هغه تلاشي شروع کړله. د هرې زنانې په جیبو کې ګوري، لاندې باندې وګوره، پر ترتیبوار باندې ټوله داسې په ترتیب باندې په لاین دی ودرول. په آخري کې نسو دی، نسو غلا کړې خو نسو ده. نو دا را روانه چې د نسو څخه مخکې کومه زنانه ده په هغه کې تلاشي شروع ده. نسو خو په ځان پوهېږي چې دا ګوتمۍ خو ما غلا کړې ده، یا ګوتمۍ په بلا پسې، بلکې دا د باچا لور چې د هغه خو لاندې باندې چې هغه په دې نسو کې ګوري، دا د نسو چې دا خپل ځان ورته بدل کړی دی چې زه یم زنانه، لیکن دی خو حقیقتا چې و هغه نارینه و. رسوا کېږي د انسانانو په مخ کې. دې نسو په خپل زړه کې وویل چې یا الله ته مې پرده خوندي کړې، زما د ټولو ګناهو څخه توبه ده، بیا بالخصوص دغه ګناه چې و زه کې لګیا یم، بیا به د آینده څه زه داسې ناروا کار نه کوم. زه پر دې خپله ګناه باندې پښیمانه یم. یا الله ته مې مه رسوا کړې، ته مې عیب خوندي کړې، ته پرده را باندې واچوې. انو چې وار دلته د نسو را رسېدی، د لوړ چته څه چې دی هغه ګوتمۍ را ایله سوله. الله یې پرده خوندي کړله، الله یې پرده خوندي کړله. وله ګوتمۍ د نسو په ګنډه کې، لیکن را ایله سوله در دریم چت. الله پر هر څه باندې قدرت لري. ان الله علی کل شیء قدیر. الله پر هر شي باندې قدرت لري. نو نسو پر داغه ځای باندې الله توسر پر سجده باندې پریواتی چې یا الله تا زما سره احسان وکړي، یا الله تا زما عیب خوندي کړي، یا الله تا پر ما باندې پرده واچول. زما به بیا عزم او قصد او اراده دا وي چې بیا به هېڅکله زه ناروا کار نه کوم.
نسو د دې خپل حمامه څخه وواتئ ولاړئ د یو مسجد کونج یې ونیوئ خپل الله الله یې وایي د الله عبادت یې کوئ نارینه او زنان دا ټوله چې دی هغه په نسو پسې ګرځي چې نسو دی شي چې حمام دغه شي خلاص یې پرېښوئ خیر په دې کې څه زمانه تېره شوله یو وخت و انسانانو ته دا معلومات وصول چې نسو اوس د مسجد کوج نیولی دی بیا رالو و نسو ته وویل چې هغه حمام دغه خلاص ولاړ حمام چې پرېښوئ و چاته نسو دغه واقعه ورته بیان کړه چې الله زما عیب را خوندي کړي الله پر ما باندې پرده واچوله ما د الله سره دغه وعده وکړه چې بیا به هېڅکله زه دغه ګناه نه کوم زما د ګناهو څخه توبه ده که پیسې دي که مال دی که جایداد دی دا ټوله ما د الله دپاره پرېښي بیا د ناروا کار نه کوم نو الله رب العالمین څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا اے مومنانو داسې توبه وباسئ لکه نسو چې وایستل داسې توبه نه لکه دا زموږ ستاسې باجې ځوانان ګناه چې وکړي بیا د ګناه وروسته برته توبه وباسي اول وارله دغه عزم او قصد او اراده یې کړي که چیرې ما پر دې ګناه باندې قدرت پیدا کړي بیا به دا ګناه کوم دا معنا نه ده مخکې مې درته وویل دا معنا نه لري که هر څومره و الله ته وژاړي که هر څومره سر پر سجده باندې تا قیامت در قیامت ته ورځې پورې پروت وي لیکن الله یې ګناه نه ورمعاف دا توبه هم معنا نه لري لکه دا باجې انسانان برته په خپلو ګناهو باندې فخر هم کوي پر خپله ګناه باندې پښیمانه نه وي دا نه پښیماني دا ګناه باندې فخر کول د دې معنا دا ده چې کومه ګناه ده کړې وي دی برته په هغه ګناه ذکر د دې خلکو په مابیځ کې کوي نه لکه دا باجې ځوانان چې ماخستن یو فلم کتلی وي یا ماخستن یو بل ناروا کار کړي برته د انډیوالانو په مجلس کې ناست وي وایي ما پلانکی فلم وکاته یا پلانکی ګناه مې وکړله یا پلانکی ګناه مې وکړله که هر څومره دی و الله ته سر په سجده باندې پروت وي و الله ته توبه ایستلې وي لیکن الله یې ګناه نه ورمعافوي چې در څو پورې دی پر دې خپله ګناه باندې پښیمانه نه وي او دا مې هم درته وویل چې دغه درې خبرې چې پر دغه باندې عمل دې وکړي توبه دې وایستل که د دغه انسان د دا ګناهګار انسان د هغه ګناه په شان باندې د سمندر په ځګ باندې وي یا ټوله دنیا ټوله مځکه د ګناهو څخه ډکه وي الله ورمعافوي ذکر الله رب العالمین فرمائے وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله هغه ذاتی چې د خپلو بندگانو توبه قبلونکي دا بنده در هغه وخت پورې د توبې دروازه و د تخلاص ده چې پر ده باندې حالت ته زکندن راځي در دغه وخت چې هر څومره عظیمه ګناه یې کړې وي چې و الله ته په اخلاص باندې توبه یې نصوحه یې وایستل الله یې قبلوي ځکه دغه آیات مبارک فرمایي چې وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله هغه ذات چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي
ويعفو عن السیئات او الله هغه ذات چې دی ګناه معافوي ويعلم ما تفعلون الله هغه ذات چې وایي تاسې کم کارونه کوئ دا ټوله چې دی هغه الله ته معلومیږي دا الله ته معلومیږي په دې کې چې دی هغه بیا او بلې جزیې ته اشاره کړې ده ته دا بعضې انسانانو عادت خداوي چې د انسانانو په مخ کې د بزرګ ښکاره کېږي د انسانانو په مخ کې د بزرګي کوي د انسانانو په مخ کې د ګناوي نه کوي لیکن پټ چې یوازې دی سلو بیا چې هره ګناه په مخه ورله هغه ګناه کوي الله څه فرمایي ویعلم ما تفعلون که پټ کارونه کوي که ښکاره کوي د دې ټول علم و الله تستا یو شی هم د الله څخه نه پټیږي که یو انسان پټه ګناه کوي که یو انسان ښکاره ګناه کوي په دې ټولو باندې الله علم لري په دې ټولو باندې و الله ته معلومات شته بلکې دغه انسانان چې په ظاهره باندې په ښکاره باندې ځان بزرګ ښکاره کوي په ظاهره باندې نیک عملونه کوي په ښکاره باندې ښه عملونه کوي لیکن چې یوازې شي بیا ګناه کوي د دې دپاره بل غټ عذاب د قیامت په ورځ دا دی چې الله رب العالمین به فرشتو ته دا امر وکړي چې فلان بن فلان پلان کوي د پلان کې زوی دا در لاس ونیسه پر دې ټولو جنتو باندې وګرځوه پر دې ټولو جنتو باندې وګرځوه نو دغه ګناهګار انسان چې په ظاهره باندې بزرګ او په پټه باندې ګناهګار ولو فرشته به در لاس ونیسي پر دې ټولو جنتو باندې به وګرځي بالاخر به الله ورته ووایي چې اوس نه بوځه و جهنم ته ورواچو دا بنده به دا وایي چې یا الله تا زما په باره کې د جهنم فیصله کول تا و ما ته جهنم راکوئ په دا کې ستا څه حکمت و چې یو وار دې و فرشتو ته دا امر وکړي چې دا سړی پر جنتو وګرځو بیا یې و جهنم ته ورواچوه سړی چې یو نعمت نه وي لیدلی بیا د انسان د ډېر سوچ و فکر نه راوړي چې هر کله نعمت ولیدی بیا دغه نعمت ولاسته نه ورتلل یا دغه نعمت د لاسه ځینې وتل بیا و انسان ته ډېر زور ورکوي بیا انسان ډېر په تکلیف باندې الله پاک جل جلاله به په جواب کې دا ورته ووایي چې ما چې ستا سره دغه کار وکړي هغه وجه دا ده چې په دنیا کې تا و د انسانانو ته ځان بزرګ ښکاره کړی و د انسانانو و مخ ته د نیک عمل کاوی د انسانانو و مخ ته د ښه عمل کاوی لیکن چې یوازې به شوې څه رقم قسمه ګناوې دي کولې په دې وجه باندې ما دغه کار دغسې وکړي چې یو وار مې په تا جنتونه ولیدل بیا مې برته دا امر وکړي چې و جهنم ته یې ورواچوه نو لہذا ورونو دوستانو مخکې مې هم درته وویل چې یوازې دا نه چې خالصه کافر ګناه کوي د مسلمانه څه هم کله کله ګناه کېږي خو لیکن د ګناه د معافېدو ذریعه چې د هغه توبه ده بس الله ته په اخلاص باندې توبه الله ته په اخلاص باندې چې توبه وباسي الله پاک ټولې ګناوې در معافوي لکه دغه آیات مبارک لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې فرمایي وای التائب من الذنب کمن لا ذنب له یعنی د ګناو څخه توبه کوونکی داسې دی لکه ګس سره چې ګناه کړی دی انسان
چې هر څومره عظیمه ګناه د ده څخه صادره سوې وي، که هر څومره لویه ګناه د کړې وي، لیکن چې په اخلاص باندې و الله ته توبه وایستل، د الله څخه عفو او معافي یې وغوښتله، ګواده چې دی لکه ګز سره دغه انسان چې دا ګناه کړې نه وي، لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک. بلکې یو ناولده به بله درته وکړم، دا ګناه ماتېدل خو څه کوي چې د توبې په وجه باندې الله پاک ته انسان ګناه ورماپوي، بلکې د ګناه د ماتېدو سره سره دا د ده ګناه چې د الله پاک جل جلاله یې په نیکۍ سره بدلوي، الله یې په نیکۍ سره بدلوي. په یو زمانه کې و یو سړی ولو، هغه څه چې به هره ګناه وسوله توبه به ایستله، لیکن دا خپله ګناه چې د هغه به په رجسټر کې لیکل چې پلانکي ګناه پر پلانکي وخت باندې زما څخه وسول. دغه ته محاسبه وایي چې انسان د ځان سره حساب کوي، بیا یقیني دی د ګناهو څخه هم ځان ساتي. ولې چې رجسټر راواړي په هر مخ کې وګورې د ده ګناه وي، په هر مخ کې د ده ګناه وي، نو آخرت چې دی هغه یو مخ ته ودرېږي، حساب کتاب یو مخ ته ودرېږي، خود به خود بیا چې دی هغه د ګناهو څخه ځان ساتي. خیر څو وخت تېر سلو، د ده څه بیا یو ګناه وسوله، توبه یې وایستل، والله ته یې وژړل چې یا الله زه خو عاجزه انسان یم، کمزوره انسان یم، په بار بار باندې ما دا عزم او قصد او اراده کړې ده چې بیا به زه ګناه نه کوم، لیکن بیا زما څخه ګناه وسوله، خو الله ته توبه وایستل. ده چې هغه خپل د ګناه رجسټر راواخیستی چې اوس دا ګناه کې لیکي، د دې ټولو ګناهو پر ځای باندې دغه آیات مبارک لیکلی دی، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دا هغه خلک دي چې الله پاک جل جلاله د دې ګناوې چې دي هغه په نیکۍ سره بدلوي. یعنی ګوره دې انسان چې په اخلاص باندې والا ته توبه وایستل، ما مخکې دا درته وویل چې دغه توبه ایستل یو خو د ګناه مافېدو ګټه سول، بلکې د دې ګناه د مافېدو سره سره الله پاک جل جلاله د ده ګناوې چې دی هغه په نیکۍ سره بدلوي. لکه الله پاک جل جلاله چې فرمایي فاولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما. الله مهربان ذاتی، الله غفور رحیم بخښونکی ذاتی. د الله رحمتونه د هغه سل حصې دي، سل حصې. په دې سلو کې یوه حصه چې ده هغه په دې ټول انسانانو باندې تقسیم کړې ده، پر دې ټول انسانانو باندې. دا د مور او د پلار رحم، مهرباني، شفقت پر خپل اولاد باندې دا هم په هغه کې ده. د دې حیوانانو پر خپل اولاد باندې دا هم په هغه کې ده. د مسلمان پر مسلمان باندې رحم دا هم په هغه کې ده. د مخلوق پر مخلوق باندې رحم دا هم په هغه کې ده. یعنی د رحمت د مهرباني په دا یوه حصه کې دا ټول مخلوقات سره شریک دي. نه دي وي حصې هغه د الله سره دي، نه دي وي حصې چې دا یوه حصه چې دا زوی هر څومره ناروا وي، زوی چې هر څومره ناروا وي کوي، هر څومره چې مور و پلار زیر کړي، لیکن چې مور و پلار ته رالی د مور و د پلار څخه معافي غواړي، دا مور و پلار معافي ورته کوي. بلکې دا خو مشوره وه،
دی به وي ګناهګاره، دی به وي په نارواوو کې اخته. د دې مور د پلاره څه پوښتنه وکړه، د یوه اولاد دپاره به دومره دعاګانې نه کوي لکه دغه ناروا زوی ته. زړه